أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه او یاد کهاغ وقت چه اویل موسى علیه السلام لقومه قوم خپلتا یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اے قوم زما یاد کئی تاسو نعمتون دا اللہ تعالی علیکم چی پتاسو باندی دی اذ جعل فیکم انبیاء کل چی پیدا کرل اللہ تعالی پتاسو کی پیغمبران وجعلکم ملوکا او ویگرزول پتاسو کی ملوکن بادشاہان مشران وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين او درکل اللہ تعالی تاسوتا ما هغ نعمتنا هغ ظاہری باطنی روحانی نعمتنا لم يؤت أحدا من العالمين چنیو ورکڑی ہجات دا مخلوقاتنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي اے قوم زما داخل شیطاسو حغیزمک پاکتا التي حاغ پاکزمکا کتب اللہ لکم چی مقرر کردی دا اللہ تعالی استاسو دبارا ولا ترتدوا على ادبارکم او مو واپس کے گئی تاسو پشاگان اخپلو فتنقلبوا خاسرین پس شیب تاسو تاوان مندن کی تاوانیان قالوا ویل دے قوم دے خلقو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا بے شکا دی پدے علاقہ کے پدے غزمک کے قوما جبارین اغا قوم جنگجو سخگیر قوم قوت والا خلق وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا او بیشک منگ ہرگز نداخلی گو دغی زمکتا دغی خورتا حتی یخرجو منها آن تردیچ دوی وزید دینا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس کجرت دوی وزید دیزمکنا فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس بیشکا بیا بیو منگ داخلی دن کی دغی علاقی دا قال رجلان من الذین اویل یو دو سڑو دہاغی کسانونا یخافونا چہغی یریدل دا اللہ نا انعم اللہ علیہما انعام کڑیو اللہ تعالی پدے دوارو باندے ادخلوا علیہم البابا دوی اویل دا خبرہ داخل شیطاسو پدغی خلق باندے دروازے دے خارتا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس ہر کلچتاسو ور داخل شید دروازہ باندے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس بیشک یہ بتاسو غلب مندن کی اللہ بدر سر مددو کی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا او خاص پا اللہ باندے تاسو توکل وکئی اعتماد وکئی ان کنتم مؤمنین کچرتا یی تاسو مومنان قالوا ویل دے خلقو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا بے شکا ہرگز نداخلی گمنگ دیزمکتا حس کلا ما دامو فیہا ترکم پوری چی دی دغ جبارین پدے کے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ پس لاڑ شتو او ربستا فقاتلا پس وہ جنگے گئی تاسو دوارا ربک نمراد یا اللہ او یا در ربک نمراد اغم مشرور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی حضرت ہارون علیہ السلام
فقاتلا پس جنگ وکئی تاسو دواړه انا ها هنا قاعدون بیشک من دلته کې بناستیو. قال موسیٰ علیہ السلام اویل رب اے زما ربا انی لا املک الا نفسی و اخی، اے رب زما بیشک ز مالک نیما ز اختیار نلرم الا نفسی مگر د خپل ځان و اخی او د خپل ورور، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس جداوالی راولی یا فیصله وکړي په منځ زمونږ او په منځ د دې قوم فاسقانو کې. قال فإنها محرمة عليهم، قال الله تعالی فرمایل فإنها پس بیشک دا زمکا دغ علاقه محرمة عليهم حرام کړل شوی د په دوی باندې 40 سنه سلویخ کالا یتیهون فی الارض، دوی به حیران او سرګردان وي په دې ځمکه کې. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تم خفه کېږه تم غمجن کېږه افسوس مکوا علی القوم الفاسقین پاغ قوم فاسقانو باندې.